ګرانو کتونکو الرحمن شیرپا یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی. څنګه چې تاسو مخکې پروګرام کتلی وي موږ د یو میډم سره خبرې اترې کړې وي. نن په دغه پروګرام کې د دغه سکول نیو اسلامیہ گرائمر سکول عمرزئی د هغې د ایم ډي زموږ سره په څنګ کې موجود دی. زما په لاس کې چې دا کوم ایوارډ دی دا ډېر غټ ایوارډ دی او دا ایوارډ انټرنیشنل ایوارډ دی چې دا دی سکول ترلاسه کړی دی. نو د دوی سره به خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ کتونکو سره خپله پېژندګلو کې او بیا زما لاس کې چې دا کوم ایوارډ دی نو د دې د اهمیت باره کې راته تاسو ووایئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن بھائی او تاسو کیمرامین ورور تاسو ته هرکلی وایو په نیو اسلامیہ گرائمر سکول کې. زما نوم ضیاء الرحمن دی. زه په حیثیت ایم ډي د دې کار ترسره کوم. د انټرنیشنل سکول ایوارډز چې کوم دی دا د برټش کونسل د طرف نه یو نامینیشنز کېږي، د هغې ایډورټایز کېږي، بیا هغې ته موږ اپلای وکړه. چې اپلای یې وکړه هغوی بیا چې دی آنلاین راغلل، بیا زموږ دا ټول کو کریکولمز چیک کړل، سلیبس زموږ چیک کړ او بیا یې وکتل چې لکه تاسو په څه لحاظ سره دا څه خاص خبره ده ستاسو. موږ ورته په هغې کې ووایو چې زموږ سکول انوویشنز باندې دی. نو الرحمن بھائی انوویشن زموږ داسې دی چې زه په ماډرن ټیکنیک باندې یا ماډرن ټیکنالوجیز باندې ډېر لوی انحصار کوم. دا سکرین چې تاسو ته دغلته کې کوم ښکاري دا زما په هر کلاس روم کې دي. زموږ ماشومانو سره زموږ ټیچر سره الحمدلله ټیبلیټس وي چې هغه موږ کلاس ته پرووایډ کړي دي. د دې نه علاوه تاسو ته به دا پته وي چې زموږ په پاکستان کې ایجوکیشن ډېر های تللی دی خو جاب نشته. جاب کریشنز بالکل ختم شوي دي. ښه کوالیفاید بي ایس ایم ایس هلکان چې دي هغه پی ایچ ډي پورې محدود پاتې شو، مخکې نور څه پرمختګ نشي کولی. نو زموږ انوویشنز دا دی چې موږ ماشومان په خپلو خپو باندې د آی ټي په لیول باندې ودرو او دوی پروډکشنز وکړي، سچیز پروډکټ تیار کړي او هغه بیا مطلب مارکیټ ته راوباسي او د هغې په مخ باندې هغوی چې دی نو ځان له بزنسز کوي او بزنس طرف ته راشي. الرحمن بھائی زه که درته ووایم زما یو ورکوټې شانتې اداره ده، الحمدلله زما ماشاءالله د دې نه ښه کافي انکم دی. که چېرې زه یو ګورنمنټ سروینټ وم زما 50-60 هزار روپۍ تنخوا وه، بس دغه به زما یو لیمیټیشن و، د دې نه زه مخکې نشم تللی. زه دوی ته همدغه یو شیز پورټریټ کوم چې تاسو وګورئ. زه نن الحمدلله که ما ته د سفر دی اسان دی، که ما سره ګاډي دی الحمدلله شته، که ما سره کور دی الحمدلله شته، عزت شته. که زه یو ټیچر وم نو کیدای شي دا ټول څیزونه ما سره اویلیبل نه وو. تاسو ته پخپله د دې باره کې پته ده. هغوی بیا وکتل چې تاسو څه انوویشن دی، بیا موږ یو ورکوټې شانتې ویډیو کړه ماشومانو ته چې لکه مطلب تاسو څه داسې انوویټیو څیزونه راکړي. نو هغه ماشومانو یو آیډیا موږ ته ورکړه چې لکه په پاکستان کې موټر شته چې هغه په بجلی باندې چلیږي، هایبریډ کار شته، هایبریډ سایکل شته. نو هایبریډ موټر سایکل نشته. لکه موږ وایو چې موږ یو موټر سایکل جوړ کړو. په پاکستان کې فار ایگزامپل 1 لاک موټر سایکل دی، 1 لیټر تیل سیزي نو هغه 1 لاک لیټر پر ډے یوز کوي. که چېرې دا موږ د کور کې د شپې دا چارج ته کېږدو او ټوله ورځ دغه په دغه موټر سایکل باندې ګرځو نو موږ به 1 لاک لیټر پر ډے چې کوم دی نو دا محفوظ کړو. د هغه آیډیا د هغوی دومره زبردسته خوښه شوه چې دا ماشومان به واقعي چې راتلونکي وخت کې داسې انوویشنز کوي چې د هغې په لحاظ سره به دوی بزنس هم کوي او د ډفرنټ آیډیاز به پاکستان دپاره راوړي او د دې ملک نوم هغې تاسو ته ایوارډ میلاو شو. هغې باندې بیا مونږ ته چې دی نو ایوارډ میلاو شو هغه ټایم کې څه احساسات دي؟ اول خو چې نامینیشنز وشو کله دغه راغې د مونږ ته انویټیشنز راغې چې د ایم ای ټي یونیورسټۍ دوبۍ کې ستاسو چې دی نو نامینیشنز دی تاسو به راځئ او تاسو ته $500 تاسو ته انعام میلاویږي، سرټیفیکیټس به ستاسو به چې کوم دی نو باقاعده د هغې دپاره هغه کېږي ستاسو ایډورټایز کېږي به دا به تاسو ته. نو 26 باندې دا زموږ اصل کې او 27 باندې زموږ ریزلټ دی. نو ما چې کله دوی سره دلته کې میټینګ وکړو نو دوی وایي چې یاره دا خو مونږ تاسو سر په هغه کې نه یا ریزلټ کې نه یا مونږ ته به ډېره زیاته ګرانې. هغوی ته ما ریکویسټ وکړه چې لکه بل ډیسټینیشن که ستاسو څه وي ځکه چې ما ته مخکې درتلل زه په 26 سر ته درشم 27 زموږ دلته ریزلټ دی. هغوی بیا ما ته وایي چې تاسو کراچۍ ته راشئ، ما له به ایر ټکټ راکړه، ما له چې کوم دی نو هوټل راکړه. زه یې ښکلې هلته کې د 14 نه 17 پورې انوایټ کړم او برټش کونسل ته لاړم، مې سرټیفیکیټ راکړه. موږ درته مبارکي وو. د بنیاد هم کله ایښودلی سکول؟ د سکول 2011 نه د سټارټ شوی دی او الحمدلله اوس خو یې دونه پرمختګ کړی دی چې د های برینډ سکولونو ماشومان دلته را روان. عدد څومره دی؟
کوم سره 560 پورې سټوډنټس دي د وخت کې خو چونکې زموږ بلډینګ لیمیټیشن دي تاسو بچرته په عمرزو کې ګوره زموږ ایډورټایزمنټ نشته وجه دا ده چې ما سره ځای نشته په سکول کې اوس الحمدلله موږ یو نوی پروجیکټ دی هغه ډېر د های کلاس پروجیکټ دی هغې کې به انشاءالله تاسو خامخا د هغې اناګوریشنس له زه راغواړم چاینیز هغې ته راغلي دي د بریډفورډ زما سټوډنټس دي د بریډفورډ نه به انشاءالله انګریزان راځي هغې کې به ټیچینګ کوي آنلاین کلاسز به په هغې کې لګي زموږ پوره ملټي میډیا سسټم هلته کې لګېدلي دي ایډورټایزمنټ بورډ شته بلډینګ تیار شو 33 رومز په هغې کې موږ اوس تیار کړو درې چته بلډینګ یو ګرانو کتونکو دا به د جاړه کې دا به مونږ شیرپور ته هم نږدې وي عمرزو ته هم نږدې وي دا ډېر په درمیانه ځای کې دا و چې دوی کوم د بلډینګ خبره کوي په دې باندې کار روان دی ادارې خو ډېرې غټې غټې دي بالکل مونږ په یو اداره هم تنقید نه بالکل لکه تاسو پکې د ایوارډ واخیستلی یقینا چې مونږ غټه اداره دا ګڼلی شو بالکل چې په دې نه مخکې مونږ دا باید برانډ ذکر کېږي دا پلانکي برانډ دا برانډ بالکل جی په کوالټي باندې خو زموږ د وخت د سر نه داسې ووایي الف خان به ما وی چې کوم خلک برانډ سکولونو ته تللی شي 5000 6000 هغه که فرض که دلته کینی نو هغه پېښور ته لیږلی شي که پېښور نه هغه اسلام آباد ته خپل بچي لیږلی شي خو تاسو ووایئ چې د هغې پرسنټیج به څونه وي هغه به 10% د معاشرې خلک دي دا باقي 90% خلک به چېرته ځي د هغې دپاره موږ هم د هغې لیول سکول دلته تیار کړو همغسې په سلیبس دی هغسې کو کریکولم اکټیویټیز دي او پیسې یې موږ 1500 صحیح ډېره زیاته مننه کوم ایم ډي صاحب سره نور هم ډېر بحث کېږي په یو تعلیمي ماخر دی ولې چې 2011 نه واله 2023 دی ډېره لویه تجربه ده خو نن ما صرف په دې واټ خبرې کولې پروګرام بیا بل طرف ته ځي چې دا زموږ دپاره ډېره غټه تحفه ده چې دا په عمرزو کې نیو اسلامیہ گرائمر سکول ترلاسه کړ او دا ورته په دوبۍ کې میلو دی نو نننی پروګرام به د هغه سکولونو دپاره سوالیه نه هم ده او د مزید صرف دغه نه چې اشتهارات او دا کو یو دا کو یو دا کو نو دا واضحه شوه چې په 400 کې یو سکول د ایوارډ واخیست هغه چې کوم دی دې سکول واخیست نو موږ خو به فخر کوو په کار چې تاسو هم حوصله افزایي وکړئ اطاعت ورکړئ نه چې دې نه بحث مباحثه جوړه کړئ خو دا به ضرور ویم چې ستاسو هغه اشتهارات او هغه لوی لوی چیغې سورې او هغه خبرې نو نن ما ته دغه ایوارډ ښیي چې دا ایوارډ په عمرزو کې په یو پسمانده سیمه کې نیو اسلامیہ گرائمر سکول هغه ترلاسه کړی دی.